اولنې دا چې چاړه به انتهایی تیره وي. نبی علیہ السلام فرمایي وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کله چې تاسو ذبح کوئ نو ښه طریقې سره ذبح وکړئ. څنګه ښه طریقې سره؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ذبح کوونکې انسان به خپله چاړه ښه تیره کړي. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، او خپل مذبوحۍ خپل حیوان ته د آرام ورکړي. پسه چاړه چې ذبح کوي دا تعذیب دی، عذاب ورکول دي، تکلیف ورکول دي. او چې څومره چاړه تیری زر به کټ شي رګونه زر به سا اوزي، نو آرام به ملو شي. خو دا چاړه به ګورې د حیوان وړاندې نه تیره کې، دا ظلم دی، جرم دی. د نبی علیہ السلام په مبارک دور کې یو سړي د قربانۍ څاروي وړاندې چاړه تیره کوله. مفهوم حدیث داسې دی، نبی علیہ السلام وفرمایل تاریخي الفاظ دي، مفهوم داسې دی چې د الله بنده حیوان دو پیره مرګ په تاریخه، یو پیره داغه وړاندې چاړه تیره کې دا ځان له مرګ دی، او بیا به په ذبح کې دا ځان له مرګ دی. نو داغي وړاندې به چاړه نه تیره کې، دا ادب دی. اتم ادب دا دی چې یو حیوان به د بل حیوان وړاندې نه ذبح کې، دا به د بل حیوان باندې انتهایی لوی ظلم دی. داسې قتل شوي دي. علما فرمای خصوصا چې د یو جنس حیوانات وي اخو به بالکل د یو بل وړاندې نه ذبح کې. مثلا چیلې د چیلی وړاندې، اوښ د اوښ وړاندې، غوا د غوا وړاندې، دا جنسونه یو بل د جنس ته مایله کېږي. کو زما وړاندې زما یو ورور مسلمان ذبح کېږي، څومره تکلیف دی. او کو زما وړاندې حیوان ذبح کېږي، دومره تکلیف ماته نه وي. ولې جنس ته مایله کېږي، غیر جنس ته نه مایله کېږي. نو اصول دا دی چې یو حیوان به د بل وړاندې نه ذبح کې، دا به د بل حیوان ظلم دی. او کو ستا دوه حیوانات دي، درې دي، څلور دي، هغه ذبح کې، نو چې یو د ذبح کو ټوکړه ټوکړه شو، نو دا به مکمل د دې ځینه لر کې نور حیوانات به پرده کې چې نه ویني ذبحه، دا غې نه پس هغه ځای به مکمل د وینو نه پاک صفا کې، چې د بل حیوان راتلو سره شعور خو لري، عقل نه لري خو شعور خو لري، چې دا محسوسه نه کې چې د ما نه مخکې دلته ذبح شوې ده. یعنی حیوان ته تکلیف ورکول مقصود نه دی، د الله په نوم قربانول په ښه طریقې سره دا مقصود دی.